علیکم. وعلیکم السلام. څنګه تاسو؟ الحمدلله خیر خیریت ښه ټیک ټاک یو. تاسو د بلیټنګ څه مسلې دي؟ موږ بلیټنګ هو مسالې ډېرې دي خو بس دا وګوره دا د کمپیوټرونو ته وګوره خپله کې دا لکه ما دا سر ویښته ټول خپله کې جاړ پاړ دي او دا ټیټ دي کله ټرکونو سره لاګي کله یې چشي سره لګېږي داسې کې چې کومې نلۍ دي ټولې بند دي صحیح نظام سیسټم خراب ته او بل تیز روډ ده نه پکې بریکر شته او نه څه شته دلته کې چوک یو خو د موټرسایکل والا خو بالکل سړیتوب نه وتی دي زم پهله لږ ښه موټرسایکل مې خسته ما کین لګاوه راغلی خپل ایم ان ای ام پی ای او د حکومت نورو چارواکو نه خوشاله بس دا دلته کو ایم پی ګانې امینګان دي هغه صرف خپلو کپړو کیړیانو خیال ساتي بچو والا ښه تعلیم خیال ساتي چې کوم سکول تاسو دپاره یې څه کړي دي؟ موږ دپاره یې څه کړي خو بس الحمدلله موږ د خپلې مټې ښې دي ماڼۍ خرڅې کړو شپږ 200 روپۍ وګټو هغه کور ته یوسو نور خو یې موږ دپاره هېڅ هم نه دي کړي ستا دا مطلب دی چې په خپلو مټو څه کول پکار دي بل چا په تمه نه کېدل نه ما خو د ټولو خلکو نه تمه لنډه شوې بله ورځې چاره ته وویلو که نه چې ووټ واچوي ووټ پرې ما 15 منټه ضایع کېږي 15 منټو کې زه دلته 200-300 روپۍ ګټی شم نور خو موږ ته هغو څه راکوي نه خو هغه نه خپلې ماڼۍ خرڅوو بله ورځې راته چې عمران خان ته به ووټ اچوي که نواز شریف ته مو دا مټ مې عمران خان ده دا نواز شریف ته دا مې چې وي که نه ما چاته ضرورت نشته نه خو ستا خو په خپل ایم پی ای ایم ان ای وغیره باندې حق دی که نه هغوی تا ته حق نه درکوي یاره خو موږ خو حق شته خو حق دې پر منډې دړې مې ډېرې وویلې دلته کې هم چوټي وکړو هلته ورپسې لاړ شو چې کمبېرې ته ولګوه نه کمبې ولګېږي او دلته نه خپله دیاړي هم خطا شي بله مسله دغه ده چې نن سبا دا ریلې دي جلسېګانې دي ټول خلک همدې پسې منډې وایي موږ دلته فروټ راوړو خرڅېږي نه رانه پرون مې 2000 تاوان کړی نو دو په د جلسو کې موږ دا تاوانونه هم وشو نور په 100 روپۍ باندې خرڅی ووټ چې څوک ربنې یو جوس ډبې سکیم که نه همغه ته یې ورکوم ویلې چې همغه مې نصیب کې شته نور سره ته نه میلاویږي ووټ څه قیمت دی؟ ووټ بس موږ دپاره خو هېڅ قیمت یې نشته او بس سیاستدانانو دپاره خو ډېر غټ قیمت دی که نه یاره سیاستدانانو دپاره خو ډېر غټ قیمت ده خو ما خو زړه نه غواړي چې د سیاستدان وګټي نو بیا د خره د اخکرونو په شان غیب شي دا ولې یا بیا غیب شي یا چې کله 15 کالو بعد راشي بیا هر سړي ته لاس اوچتوي داسې لاس اوچتوي هلته مجسمې لګېدلې داسې لاس اوچتوي لکه سمې تروز وی هر سړي ته خو خود لاس اوچتوي هلته د کپړو والا مجسمې لګېدلې دي پرون هغې ته هم لاس اوچتولو موږ دپاره هسې هم څه نه کوي موږ دپاره هېڅ قیمت نشته ما خو زړه غواړي زه خو یوه ته هم نه اچوم لکه دې سړي دپاره زړه د کومې نه چغې ووهې